بسم الله الرحمن الرحیم. په نننی درس کې به موږ دا خبره کوو چې علم الصرف چې تقریبا دا 50 یا 55 صفحات باندې مشتمل یو کتاب دی چې دا ویل شي او د دې نه په بهترین انداز کې فائدہ واغستلی شي. نو داسې د ویلو طریقه په داسې انداز سره د یادولو طریقه سره، یعنی د علم الصرف په بهترین انداز کې د یادولو طریقه او په فهم کې د راوستلو طریقه او په عربي ژبه کې یعنی په قران پاک کې او په احادیثو کې په بهترین انداز کې د دې د اطلاق او د دې د استعمال طریقه سره چې دا وسنګ موږ په کار راوړو، د دې نه موږ څنګه फायदा د ټولو ناول خبره خدا ده چې علم الصرف شروع کی او د علم الصرف د تعریف نه بواخلي تر دا افعال اور انکی صيغه اور گردانی دې ځای پوری چې دا تقریبا 3 صفحې جوړي. دا به بالکل مکمل یاد کی، زبانی به یاد کی او دومره بار بار به یاد کی چې پدې کې اس قسم شک پاتې نشي، اس قسم اٹکن پدې کې ناراضي او بغیر د ادریدونه مسلسل داستا په جبه باندې جاری شي او دا ته چاتم اورول شي. کم محفل کې په کم ځای کې چې ته ادریږي یا درس ته کینی چې بغیر د ادریدونه او بغیر د اٹکن دا 3 صفحې ته مکمل یاد. په دې 3 صفحو کې د ټولو نه اخیری چې کوم سبق راځي دا حروف اصلي بارکه او دا حروف زائده په بارکه. نو پدې باندې وزن کوئی کې مکمل او بیا په قران پاک کې کلمات تقریبا 50 یا 100 یعنی 50 یا 100 کلمات دا سے برا جمع کی چې هغه صرف په حروف اصلي مشتمل، حروف زائده پکې نه او بیا با عمدغه شان 50 یا 100 دا حروف زائده والا کلمات را جمع کی چې پاغي کې حروف زائده راغلي او بیا چې کوم استاد دا کتاب وین د اغینه ودا کنفرم کې د اغینه ودا دي تصدیق کې چې دا کم کلمات تارا جمع کړي دي 50 یا 100. نو دغه کلماتو کې څومره کلمات هغه بالکل ټیک دي او څومره کلمات داسې دي چې په هغه کې ستانه غلطي راغلي دي. نو استاد سره چې کله دا خبره ډیسکس کی، دا خبره استاد سره ذکر کی او هغه د راهنمایي کی، نو په بهتر طریقه باندې وته په دې باندې پوي شي. بیا د دې بعد په فصل نمبر 1 کې د فعل ماضی گردان د فعل ماضی گردان کې 3 کلمونه دي، 3 گردانونه دي، فعل، فعل او ما فعل، ما فعل. یعنی بحث اثبات فعل ماضی معروف دی، بحث اثبات فعل ماضی مجهول دی، بحث نفی فعل ماضی معروف دی او بحث نفی فعل ماضی مجهول دی. د دې د یادولو طریقه دا ده چې په دې کې به د ټولو نه اول صيغه یاد کړئ، یعنی واحد مذکر غائب، تثنیه مذکر غائب، جمع مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیه مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیه مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیه مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، واحد متکلم او تثنیه او جمع متکلم. دا کلم چې د صيغو دا با 100 مرتبه دا گردانو کی دا 100 مرتبه ہوئے بالکل پشمیر باندې پدې کې وکمه نه کې چې 100 مرتبه دا ہوئے
د دینه بعد با بحث اثبات فعل ماضی معروف شروع کې فعل فعلا فعلوا فعلت فعلتا فعلنا فعلت فعلتما فعلتم فعلت فعلتما فعلتن فعلت فعلنا دا با 100 مرتبه وي د دینه بعد فعل والا گردان یعنی بحث اثبات فعل ماضی مجهول دا با 100 مرتبه وي چې کله 100 مرتبه دا پوره شي بالکل 100 مرتبه یعنی مطلب دا چې دا 99 نه پورته او دا 101 نه ښکته چې دا کوم عدد دی دا پوره کې د دینه بعد بحث نفی فعل ماضی معروف گردان شروع کې ما فعلا دا 100 مرتبه وي او د دینه بعد ما فعل گردان شروع کې بحث نفی فعل ماضی مجهول دا 100 مرتبه وي د دې 100 مرتبه ویل دا په دی وجه باندې ضروری دي چې د دې فعل په گردان کې 14 صيغې دي او د فاعل په گردان کې 14 صيغې دي نو دا 28 وي او د ما فعل او ما فاعل په گردان کې هم 14 صيغې دي 28 وي نو دا ټوټل 56 صيغې شي یعنی 55 خو د دې 55 صيغو دا مطلب نه دی چې دا 55 بلکې ته چې کله په قران پاک کې او په احادیث مبارکه کې او په نور عربي کتابونو کې په عربي لغت کې د دې فعال په وزن باندې کله گردانونه وګوري چې هغه د زرګونو په حساب سره دي نو بیا وتا ته پته لګي چې د دې سلسله ویل دا ولې ضروري کله چې دا گردانونه سلسله پوره کړي نو بیا په قران پاک کولو کې د احادیث مبارکه کتابونه چې کوم باندې اعراب لګیدلی وي ابر واخلي دغه سیر عربی جبی کتابونه ابر واخلي او په هغه کې با دا فعل چې دین د دې په وزن باندې صيغه او الفاظ وګوري بلکې د فعلنا بلکې فعل فعلا فعلوا اخر پر چې څومره صيغه دي نو په دې صيغو کې د اریو په صيغه د اریو په وزن باندې چې تا ته لفظ ملو شو صيغه ملو شو نو ابر اخلي او د اغینه به مکمل گردان جوړه دا بحث اثبات فعل ماضی معروف بحث اثبات فعل ماضی مجهول بحث نفی فعل ماضی معروف بحث نفی فعل ماضی مجهول لکه مثال په تور باندې خلقتا دا ربنا ما خلقت هذا باطلا نو دا په قران پاک کې وکړه خلقتا بر وزن فعلتا نو دا د واحد مذکر حاضر صيغه د دین اوس ټول گردان جوړول شي خلق خلقا خلقو خلقت خلقتا خلقنا خلقتا خلقتما خلقتم خلقت خلقتما خلقتن خلقتو خلقنا همدا غشش خلقا خلقا خلقو خلقت خلقتا خلقنا خلقت خلقتما خلقتم خلقت خلقتما خلقتن خلقتو خلقنا ما خلقا ما خلقنا دا گردان هم ته په دې طریقه باندې مکمل کول شي په دې طریقه باندې چې کله په قران پاک کې په حدیث مبارکه کې 50 یا 100 یعنی 50 یا 100 گردانونه داته مکمل کی نو د اغینه بعد بیا د دینه بعد چې دا کومه فائدہ ده نو دا به وګوري یعنی د فعلنا فعلا څنګه جوړ شو بیا فعلوا څنګه جوړ شو بیا فعلت څنګه جوړ شو فعلتا څنګه جوړ شو فعلنا څنګه جوړ شو نو دا چې کومه قاعده ده نو دا قاعده به تقریبا 50 مرتبه دا وې د 50 مرتبه د دې قاعده د ویلو نه بعد د ماضی مجهول جوړول چې کومه طریقه ده دا 50 مرتبه وې او د اغینه بعد بیا لاړ شي مشق نو په مشق کې د کوم کلمات او الفاظ ورکړي دي چې د دې مشق کې کتبا منع اجتنبا علما او ترکا نو دا وتا ته بالکل آسان په دی وجه چې په قران پاک کې وتا 50 یا 100 الفاظ داسې کتلی وي او دا غي وتا دا گردانونه کړي نو اوس د کتبه کوتبه ما کوتبه گردان کول چې دین دا مشکل نه دی همدغه شان منع منع د دې گردان مشکل نه دی اجتنبا اجتنبا ما اجتنبا د دې گردان څه مشکل نه دی اختصار سره ویل کیږي مجتنبا لیکن د ابتدایي طلبه لپاره ما اجتنبا ما اجتنبا دا څه ویل کیږي
علم علم ما علم ما علم ترک ترک ما ترک ما ترک همدغه شان د فعل چې دی نو پدې کې ته د عین زبر ویل شي فعل لك ضربا او د عین زیر ویل شي فاعل لك سمع او د عین پیش ویل شي لك فعل لك کرما نو په قران پاک کې چې تا فعل فاعل فعل په کوم وزن یو صيغه ملو شوان ته پوي شي چې دا د ماضي صيغه ده او د دینه زو دا څه قسمه گردانونه دا مکمل کول شي کله چې ته مشق حل کې نو بیا ولال شي فعل مضارع ته د فعل مضارع دغه شان سلور گردانونه دي يفعل يفعل لا يفعل لا يفعل نو پدې کې هر یو گردان چې دی نو دا به 100 مرتبه دا اوه 100 مرتبه به ځان سره واړي او د 100 نه کم نه وي دا ډېر ضروری دي دا غي وجه دا ده چې څنګه د ماضی گردانونه داسې چې د هغه په ذریعہ باندې په زرګونو الفاظ ته د هغه گردان داس د کولی شي همدغه شان د مضارع چې دا کوم کلمات دي يفعلوا د عین په زبر سره يفعلوا د عین په زیر سره يفعلوا د عین په پیش سره دا درې وانه دا فعل مضارع صيغې دي نو دغه صيغې به دا وګوره په قران پاک کې په حدیثو کې 50 یا 100 او د هغه نه به سلور وانه گردانونه دا او کې يفعلوا يفعلوا لا يفعلوا لا يفعلوا بیا د دې نه بعد د فعل مضارع چې کومه قاعده ده هغه وګوري او هغه بیا ځان سره واړي 50 ځله یعنی فعل مضارع څنګه جوړي او بیا د فعل مضارع د واحد مذکر غائب صيغې نه نور صيغې څنګه جوړي او د معروف نه مجهول څنګه جوړي او د مثبت نه منفي څنګه جوړي دا ټول قاعده به ځان سره 50 ځله دا واړي او د دې گردان وو کې او دا په دې طریقه یاد کی بیا قران پاک کې به وګوري داسې قسمه صيغې د فعل مضارع او هغه حل کی په داسې انداز سره چې په دې کې څه زیادت شوی دي څه کمی پکې شوی دي حرف مضارعات پکې کمی ودی او د دې مشق وو کې کم از کم په 50 کلماتو کې یا په 100 کلماتو کې دا غینه بعد چې کله ته دې سوالونه حل کې د مشق یجتنبو یكتبو یسمع یعلم یمنع د دینه کله گردانونه جوړه مکمل یجتنبون پورا گردان یجتنبون پورا گردان لا یجتنبو لا یجتنبو دا وتا تاسو مشکل نه همدغه شان د یكتبون یكتبو لا یكتبو لا یكتبو پورا گردانونه سورل صيغې چې جوړه د یو لفظ نه چې کله چپن صيغې جوړه نو دا وتا تاسو مشکل نه ځکه مخکې وتا 100 مرتبه یو گردان ویلي او په دې طریقه وتا ته گردان یاد شي چې کله په دې طریقه باندې گردان یاد کی نو بیا دریم نمبر فصل کې چې دین نفي تاکید بلن او نفي جهت بلم د دې سبق دی دا به گردانونه بووي هر یو گردان 100 مرتبه دا ځان سره واړې پوخ به کې یاد به کې او دا غینه بعد چې د دې کوم قاعده ده هغه 50 مرتبه ځان سره وې چې دا لن په داخلي دو سره یا د لم په داخلي دو سره په فعل مضارع کې کوم تغیرات راځي او څنګه بدلیږي صيغه هغه ټوله قاعده دا ځان سره 50 مرتبه وې دا غینه بعد دا په قران پاک کې د دې مثالونه تلاش کړي چې په کوم زینو کې په کوم صيغو باندې لم داخل شوی دی یا لم داخل شوی دی او هغه کومې صيغې دي او د دې داخلي دوه په وجه باندې کې څه تغیر راغلي دي او د هغه پوره گردانونه دا وسنګه طریقې سره کیږي نو دا به وګوري او کو دا ځان سره ولي کې نو دا ډېر بهتر خبره ده یعنی کله چې د فعل مضارع گردانو کې فعل فعل ما فعل ما فعل دای گردانو کې نو بیا په قرآن پاک کې د هغه 50 یا 100 الفاظ او کلمات وګوري د هغه گردانونه دا مکمل وې ځان سره یا ځان سره مکمل ولي
او که مکمل گردان نشي لیکلی نو کم از کم چې 50 یا 100 کلمات ځان سره ولیکي چې د دې کلماتو نظر د ماضی سلوروانه گردانونه دا مکمل کول شي. همدغه شان يفعل يفعل لا يفعل لا يفعل چې دا وې د دې 56 کلمات دي 56 صيغې دي چې په قران پاک کې 50 یا 100 کلمات وګوري چې دا غینه د فعل مضارع دا گردانونه ته مکمل کول شي. نه وزن سره نوٹ کې ولیکي او هغه گردانونه په خلی باندې ځان سره وې یعنی چې کم 50 کلمات دي یا 100 کلمات د قران پاک نه جمع کړي دي نو هغه مکمل گردانونه و یو ځل په خلی وې چې ستا په جبر راوړي. او دا هغه نه بعد نفی تاکید بلن او نفی جهت بلم د دې 56 دغه دي کلمات دي صيغې دي. نو دا به وګوري په قران پاک کې د دې 50 کلمات رو باسي هغه 50 کلماتو کې به هر یو کلمې نه 56 صيغې جوړي او دا غي گردانونه وکړي چې دا غي گردانونه وکي مکمل کې نو بیا په علم الصرف کې مخ کې دي او مخ کې وسنګ وایو نه هغه باره کې ان شاء الله بل درس کې خبره کوو.